بله یو مسله د عزتمندو معاشرتي د طلاق مسله ده. طلاق ریشو زیاته شوې ده، مقدار یې ډېر زیات شوی دی. په وړو وړو خبرو طلاق ورکوي ښځې. نو طلاقونه مه ورکوئ عزتمندو، ګینې بیا به خوار و زار ګرځئ، ځکه په طلاق سره خپله ښځه تا نه پردی شي، د بچو مور د نه پردی شي، ستا د زندګۍ شهزادګۍ تا نه چې کوم دی پردی شي، ستا دشمنه وګرځي، پردی دي شي. او ښځو له هم پکار دي چې خاوندان نه غوسه کوي، ګینې بیا به ټول عمر جاړئ. ښځو کې جذبات زیات دي، خو اوس سړي هم د ښځو په وار پیدا دي. بس وروره اپو سړی خو سوچ او فکر والا کسو، او هوښیار سړی قمقلو سره په هره خبره کې نه ملګری کېږي. اوس ښځې اشاره هم نه یې کړي خاوندو له مخکې نه طلاق ورکړي، دا غلط کار دی. طلاق صورت کې یو صورت داسې راشي، بل خلک دروغجن شوي دي. سړي طلاق ورم کو، وایي طلاق مې نه دی ورکړی. دا یاد لره چې طلاق چا ورکو او مکمل طلاقونه ورکړه 3 او قصې ختمه کړه، نو که د ټولې دنیا مفتیان هم ورته ووایي چې دا ښځه تاله جایز ده، بیا هم جایز نه ده، ځکه چې قصې ختمه کړې ده که نه. ځکه هغه د الله په کتاب باندې طلاق شوې ده. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. که طلاقونه مکمل کړه نو بس بیا حلاله نه ده د دپاره، بل چا سره به نکاح کوي، بس د بل ښځه شوه، قصه ختمه، لاړه ده. نو دی او بعضې کسان بعضې ښځې راشي وایي جي ما له خاوند طلاق راکړی، مکمل طلاق یې راکړي، خو خاوند نه چې تپوس وکړي هغوی ما نه دي ورکړي. نو دې کې به بیا څه چل کوي؟ دا ښځه به څه کوي؟ دا خاوند به څه کوي؟ خاوند له پکې دا دي چې د خدای نه ویریږي، د ورځې آخرت نه ویریږي، او دا ښځه د ده نه ده، د ده بچي چې پیدا کېږي او ده ته پته چې دا زما ښځه نه ده، نو دا حلال بچي خو نه دي که نه. او عزتمندو اقرار وکړي دا، او که اقرار نه کوي نو ښځې له دویمه لاره ده د ګواهانو. البینة علی المدعي والیمین علی المنکر. نبی علیه السلام وایي چې څوک دعوه کوي نو ګواهان به پیش کوي. ښځې ته به وایي چې ګواهان پیش کړه. هغه وایي جي هغه ټایم کې څوک نه و، دا خو د شپې په قار شوی و، د شپې اور اغستی و، نو ما به ګاونډیانو ته ویلې چې راشه سړي اور اغستی. نو موږ یو اور وخت کې خلک ګاونډیان راغواړي که نه چې یو څو بالټي اوبه پې اړولی وي. خو بهرحال که ګواهان ښځې سره و، 2 سړي یا یو سړی 2 ښځه ګوایي ورکړي چې او دې سړي دا خبره کړې ده. که سړی 100 پیرې قسم خوري چې ما نه دی ورکړی، بس ښځه ترې لاړه، ښځه ترې لاړه، دا ښځه به دې خاوند سره وخت نه تېروي. که بالفرض ګواهان ښځې سره نشته، داسې صورت راشي نو نشته ورسره، نو بیا دې ښځې ته یقین دی چې ما له دې راکړې. بعض وخت کې ښځې هم دروغ وایي، وایي ما له طلاق راکړی دی. نو موږ ته بعضې خلک وایي ګوره دا ښځه جاړي او مفتي صاحب ته ورته نه وایي چې بس ازاد دی. موږ یو ښځو خو جړه زده ده که نه، دا خو د دوی په کتاب کې د دوی اول نمبر سبق هم دا دی. که سبا تا ته ووایي چې ستا ښځه راشي چې ما له طلاق راکړی، نه نشي زه خو دا کار نه کوم، موږ ته هم پته ده ته دا کار نه کوې، خو ښځه دې وایي چې دا کار یې کړی، اوس به څه کوې؟ نو چې کله مسله راشي ځان فرض کوه چې دا داسې دی لکه چې ما سره دا کار شوی دی. نو د دې وجې نه شریعت وایي ګواهان طلب کا. که ګواهان نه او ښځې ته یقین وي چې ما له طلاقونه راکړي مکمل، یو خو دا یو طلاق یې ورکړی هغې کې ګنجایش ته واپسوي، 2 طلاق یې ورکړي ګنجایش ته هېڅ خبره نه ده. خو چې 3 طلاق یې مکمل ورکړي دي او منیم نه، نو ښځې له پکار دا دی چې یا جرګه کمیټۍ ته لاړه شي یا عدالت ته رجوع کي چې دا طلاق یې ماله راکړی دی او نه مني. که بالفرض عدالت ته هم نشي تللی، بعضې خلک دي نه عدالتونو چکرې نشي لګولی، مجبوره ده ګواهان هم ورسره نشته، خاوند سرکوز یې مني نه. نو په دې دوران کې موږ ته چونکې پته نه لګي چې دروغ د چا دي، نو خاوند سره د ښځه پاتې کېږي. که پاتې کېږي نو دې کې ښځه بالکل ګناهګاره نه ده، ټوله ګناه الا بلا برګردرې دې شادوله، ارځي کې مولا مه یادوئ، همدقه شادوله، نو د ده په سر باندې دا ټوله ګناه ده، ښځه دې کې ګناهګاره نه ده. نو دا یو بله اهم مسله وي.